مونږ چې کومه زمانہ کې پیدا ل دې زمانہ کې کتا سو خیالو کې اے سړی ځان ته ناپوهه نه بلکې تر دې حد پورې کې یو طرف ته د خدای خبرې او بل طرف ته د خبرې نو خپل خبرې لبه د خدای په خبره ترجیح ورکړي. اسلام دا ویلي دي دیو اسلام بهر څه چوي زدا و نو دیو جنا قران داغه علاج خودله چې د جهل په وخت کې به پیدا شي او پکې به اوسېږي او قسمه قسم جاهلانو سره به واسطه وي خو دا واوري چې جاهل او ناپوهه در سره مقابله کې راشي نو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهل چې در سره څه وخت کې خبرې کوي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصو باس ور سره مکوه او ما خبرې ور سره وګداوه ځکه چې جاهل همیشه د پاره باس اصول دادي هغه سړي سره به باس کې چې څومره علم ستایي او دومره د هغه مي د مناظرې اصول دادي چې مساوات فی العلم وي څومره علم ستاده دومره د هغه بیا ور سره باس کوه په خبره به یو بل پوهېږي. اوس ته ملای هغه عامي دی تعلیم هغه جاهل دی هغه سره به ته څه باس کې نو دی وجنه قران ویلی دی و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهل سره چې در سره بحث کوي نو سلام ورته کوا السلام علیک ورته وای او بس ځان ته خلاصوا باس ور سره مکه ځکه چې ته پویول نشي. عزیزانو مون خلق خود څه کوي جهل او خود پسندی دا دومره خراب شي چې د آدم علیه السلام زامن پیدا شو حابیل او قابیل او داغي قانون داو چې یو خور او یو رور به جوړه پیدا کړي. بعض به تاسو اوریدلی چې یو خور او یو رور به سحر پیدا کېده او یو خور او یو رور به مازیګر پیدا کېده. بهرحال دا روایت چې کوم دی کچرته وی هم دا اسرائیلیات غوندې دي په خپل میعاد به پیدا کېده. کوم میعاد چې د بچی د پیدا کېدو دی پاغه میعاد به پیدا کېده نو کوم خور سره به چې کوم رور شوی نو دوی به بدل کولو. مثلا ما سره یو خور پیدا ده تا سره یو خور پیدا ده نو زه به خپله ما سره پیدا شوی خور تاله درکم او ته به مال راکې. دا قانون د آدم علیه السلام د دې به نکاح کېده او بیا په دې لاین باندې به دا خلق پیدا کېده. حابیل او قابیل چې قابیل خور چې ود سره چې کومه پیدا واله ګرنګیزا او حابیل سره چې پیدا واله تور دوی چې زه سپینا پتور نه بدلو تخپل خور په نکاواله او زه بخپل خور په نکاح هغه به حابیل ورته وی چې د خدای بنده قانون دا نه دی شریعت دا نه دی ویلار سچی خو زه نه کوم دا کار. دا اندازه وکړئ تاسو ډایرک د پیغمبر اولاد دی او خود پسندی او خودبینی ونیو اوس ګوره چې نتیجه یې څه جوړي. تاسو چره خسړی کې دی نشي نه بزرگان کې دی شي چې ترسو پورې خودبینی نه پری خود پسندی نه پری ځان تم زوال نه پری ترغه پورې خسړی کې دی. خسړې امه سوک جوړیږي
نیک او بزرگ هغه څوک جوړیږي چې د چا په زړه کې زړه نه وي، د چا په ځان کې روح نه وي، د چا په ځان کې رائے نه وي، همیشه د بل تابع. تاسو به وښایئ داسې زمونږ په کوم ملک کې چې اوسېږو چې هغه خپله رائے پرېښې وي او د بل اتباع وکړي، خپل نفس مړ کړی وي او د کنځلو جواب دعا ورته وکړي. داسې به مونږ ښه سړی خو به هغه سړی جوړېږي چې د کنځلو بدل کې دعا ورته وکړي، د کاڼو د ویشتو بدل کې دعا ورته وکړي. نه جی مونږ به ښه سړي کېږي. یا دې زمانه کې څوک شته چې به ښه سړی شي، خپله رضا به پرېږدي، د بل رضا به کوي، خپله رایه به پرېږدي، د بل رایه باندې به ځي. تاسو وګورئ زلیخا ولې لویه ښځه شوه او د پیغمبر په عقد نکاح کې راله؟ ولې؟ امتحان کې ګیره وه، زړه یوسف سره و، مور ورته وایي چې بچیه دا څه کوې، خلق را باندې لعنت وایي. هغه ورته وایي زلیخې وي مور مکړه ما ته دا خبرې نورې، زلیخې وي مور مکړه ما ته دا خبرې نورې، واک زمانه دی په لاس واک مې د بل دی، زړه وړی دی له ما تش مې ګوګل دی. ما کې زړه نشته نو زه ستا خبره څه ومنم چې یوسف نه توبه وباسم. د تسلیم شی نشته ما کې، زما زړه یوسف علیه السلام سره. نتیجه څه؟ عظیم انقلاباتو بعد زلیخا د یوسف علیه السلام په عقد نکاح کې راغله. شپه وه، نیمه شپه کې زلیخا پاڅېده، د شپې مونځ ته. یوسف علیه السلام ورته لا وخت ډېر دی. وی نه دی وخت ډېر. چې هغه رستو لمنې ته لاس ور واچولو نو د زلیخې لمن وشلېد. زلیخې وی خیر دی که زما لمن وشلېده، دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولې وې، لمن دې شلېد. او یو خبره واوره یوسفه، زه اوس ستا یوسف تابعداري نه کوم، ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته مال راکړې. زه خو لیونی یم، نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چا ته زما غېږې ته راوست. څو پورې چې ستا د رایې تعلق و تا خو زما خبره نه منله، څو پورې چې هغه ته مې ځان وسپاره، هغه ته زما غېږې ته راوستې، نو زیاته تابعداري به دې نه پس زه د خدای کوم. زما عزیزانو، خپله رایې به په بل خرڅه کې، خپل خیالات به په بل خرڅ کې، هله به ښه سړی کې. چې دا دې نه کړی ښه سړیتوب ګران کار دی. قصه مې تاسو ته یو ځل کړې وه چې یو پیر ته یو سړی راغی، وی صاحب زه ښه سړی کېږم. هغه ورته ویل بچیه ښه سړیتوب ډېر ګران کار. وی کوشش به کوم، وی ښه سړیتوب ډېر ګران کار دی، ښه سړی کېږي. وی بس کوشش به کوم، ځه د لنګر کې کار کوه. لنګر کې کار مار کولو، یو شپږ میاشتې چې تېرې شوې نو پیر صاحب یو چواری ته وې چې
دا سیزه دا الګ چې لګیا دی کنه د باندې دا ګندګي ورو غورځوا داس چواړي چې به ګندګي ورو غورځول هغه الګ رامنډ کې چواړې د دې مړایونه د مړای نه ونی ورڅ زه دې ګندا کړم ټوله پیر صاحب ورته پټ ولاړو راوته ورته له ها الکتا هوې چې زه خسړې کېږم خسړې ته دې ته وي چې خلک د مړای نه پیرانم دغه سي پیر دیتا وی خواه او سنی دا گرکپان دا پیران دی دا جیب غلا خیالم راکه دا پیران دی پیر خود غرغشتو مولانا سیبو دا افریقی سیٹان راغلی و زور سرت تلیو 50,000 روپے ورته رویستی وی سیب دا میں تال روڑی دی ورته بچیا تاو زما روټای او خړه زما ملمه نو زه د جیب ګڼ کپ نیم چې ملمنو شکوم او ملمنو نه پیسې اړ ډېر څه وکړه وی په خدای باور وکا چې وای نه لم چې دا خو 50,000 دي چې 50 لک ویم پیران خو دغه تاب ګنتی پیوالی بلچې بدیوالی کور بدیوران شوی او خدای بدر په قهر باخته هغه بال بچ بده نهري او پیر صاحب لبه یو سه او چې یو څنګه داسې واسکټ کې چې دعا ورته وکړي چې دعا ځان ته او کپ ګرنیټو لګي چې پردي جیبونو باندې ډاکې نه اچي دعا ځان ته وکړه ستا دعا په ما لګي نو زما عزیزانو پیران دغسی چاگه با د مرید د پارا دا غزا با ٹریننگ سکولو تا چوی چه زه خسڑه کیگم خسڑه دیتا وی چه خلق د مرائی ننیسی وی خجی غلطی وشوا بیا لگیا بیا وشپگا تمیاشتی تیرش بیا پیر زیبا چواری تا وی چه نن پی بیا دا ٹوکرائی واچو چې بیا په ټوکرای واچولا نو په دې اتو میاشتو کې د دومره اصلاح شوی و چې ورپا نه سید ورپسې خو د ناس نه چواری ته وډون دي پیر ورته بیا پټ ولاړ وروته ها تا چې وی چې زه خسړې کېږم خسړې دي ته بس بیا غلې بیا پکې یو کال تیر لګیا دے کار کوي نفس داسې بمړ کی او رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد نکریزو کے رنگ الا پیدا کیگی چھ پکانو باندے گسیوش تاکہ برنگ الا پیدا کیگی دا خسڑی تو پارام کیے نہیں خسڑی تو گران کار دے نا گمنزی ممنزی گرزولا مسواک چھ دے ٹنبل دا خواسان کار دے ہر سوک بے ہوکی خیال امراغی جی ملاتوبم آسان کار دے خویت بدری کتاب ہوا ہے مولانا صاحب بشیر مولوی صاحب پتہ بنے لگی چی مولوی صاحب پسمر اوبو کے دے خیال امراغی جی وہ مولوی صاحب جماعت امام شوی مولوی صاحب شوی نور پتہ نہیں لگی دا آسان کار گران کار دا دے دا نفس درے قسمت نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ دا درے قسم نفس دا خیال امراغی جی لوی جہاد چے دے غدا نفس وجل لوی جہاد نفس مرشو کمال تورسی نفس جو اندے دے پا گمنزو نکی بل کار کوئی جماعت نوزئی اوس خو چې مونږ جماعت نوزو کېړای پټاو کنه چا نوې کېړای راوړي د زمونږ دی جماعت کې یو جمعه دو جمعې پس کېړای روکیش خیال امراغی دی کېړای ورو هو سړی اریان دریان پاتیش دلته چا نه روکي ما خپل چپلې ورکې مال لکه دا یو سازما غي وړي خیال امراغی دی عزیزان اور داو کی باروزئی یو همون غندې خوار غریب خلق کېړای سمای دا دومره کمال نه ده چې لک خی غور غوړی او چې جمعات نه باروز نو کېړای پردای سمای یادا سرو مالو ساته پچا چې دوړي داسې ولاو او وکي داسې
کلو کې بده سیو کوي خان چې جمعات نروزی د خان 15,000 غزه لکای چې مړکیږي یو سلويخ غزه قبر لزان سره وي ابا جمعات د چوزي پردای کېړای بسن او بیا مونږ غوندي چاپلوسی ګر چې ورپسې وي مونږ غوندي شرمېدلی چې ورپسې نو بیا کېړای سمي کې دچا نو نفس مر نش چې نفس مر نشه نو ته تبای تا ته به د ځان کدن په وخت کې ایمان نه نصیب کی ایمان بالا نصیب کی چې نفس مر دا د قرآن خبره مونږ سوای مونږ وایو چې نفس مر کم طرز فرعون نیست نفس میری کم طرز فرعون نیست لیکن او رعون ما رعون نیست و زمان نفس والله که د فرعون نکم خو هغه سره لښکرې وي او ما سره لښکرې نشته کنې زه کمپلیټ فرعون هر سره ګورئ مجسمه ده د فرعونیت مجسمه خبر شان ور سره نشته خبره کې د پاسه په گزار در وجدي دي دس در باندې کوي کوه بلکنی کور دی ورانی بچی دی تبا کوي خبره د پاسه او بیا جمعتون لم راځي منځونم کوي نفس مړ دا ماده ځان کې پیدا کی چې خیر ده خیر دار بد در سره چاوکا و خیر ما څوي خیر ده ټکه یاد وایي کاکا په خبره کنه اوس په څه پوي دا عمر ته خیر ده دا ټکه یاد دار بد چاوک خیر تکلیف بدرته نه رب دې خپه نه او دا کته چې دې سړی ما سره ډېر بد وکړ خیر بس بیغمه بګرځي خیر خیریت او که اره خبره محسوس کول دې شروع کړ چې وای دا ولی دا د ولی د سیوي دا د ولی د سیو کړ وای نو ما څه کړی وای نو بس ناره رنز بدی او د خدای په عظیم قهر باخته هم داسې کړ کړ کې قبر لبروان او چې دی وای چې خیر دی خدای ته خپوي خبر خلاص نفس پدی بمړ کی مونږ مليان د مونږ نفس اوهو مونږ نفس لبیا سو کرس زمون نفس به څنګه مړ کیږي هغه مړ کیږي چې مونږ هم د ځان نبل سره اوچت ګرځو خپل ځان او زړه بل لور مولانا روم نن 900 کاله مخکې تیر شوی 900 کاله د جمعات کې ناس ته درس کولو خدای مې دې په دې نه ګناګاري خو زمونږ نفس هم داسې دی چې تاسو دا عوام یې یا امیان مونږ چې خپلو کې کینو دا خردي لا پکې عربي کې یو بل ته چې اولئک کالانعام بل په आवाज کې بل هم اضل چارپای دی وای گمرام دی مونږ هم خدای راستي کا تاسو ته په نظر ګورو تاسو هم مليانو تسپک ګورئ خو دونوں طرف سے آگ برابر لگی دونوں طرف سے چې دا څنګه راته ګورئ کنه خدای راستي چې د سي درته ګوري مجال دې چې زتا ته د قدر او د عزت په نظر وګورم او ته ما ته سپک وګورې سوال نه پیدا کی خو هغه دغه خبر وای دل کې ببل جل اٹھائی جگر کے آگ سے
इस घर को आग लग गई घर के चिराग से मुंग कोर ता और द कोर द डीवे न लगे दले दे ताओ ज खुदा सियो چې مونږ به کافرو تم سپک نه کته بلکې دا غي متعلق به زمون پړه کې دا درد وې چې خدای دې د دوزخ لولې لاړ شي دا څه چلو کو چې دې د دوزخ نه بچ اوس مونږ ته ما دوزخی کولو کوشش کې زستا د دوزخی کولو کوشش کوم ته زخ پدو کې اخلي مولانا روم لوی عالمو لوی مدرسو طالبانو ته درس کول طالبانو ته درس کول چې دا علمي دا امیان را ټول کا او د اردو ترجمه ورته وایا کنه دا مولاتوب نه دی لکه دا نن سبا چې زمونږ د ملک عام ریو لوډ سپیکر دي چې وګونه بدی وخوري څه لګي دلته یو ترجمه کوله ما سختن ز پلاره تیرېدم الحمدلله رب العالمین سنا صفات خدای لره ده پر رب د عالم سره عام لوی قاضی دی د علاقه پر رب د عالم سره اوس خدای راستی که تاسو به پوهم شئ چې د اصلي معنا څه دی مولا څه ویل پوهیږئ اوس چې د عربي څه معنا درته وکړم تاسو په څه پوهیږئ تاسو کې داسې جذبه پکار وا چې د مولا غلطه تاسو نیوي ایمان دا پکار تاسو کې چې کوم بزرگان دي دا سوکنو میاسه نن 300 کاله مخکې ته علماء راغونډ کوي زه درته مونږ کوم زما دي مونږ ته وګورئ که څه غلطي پکې چې وي بس مونږ په منځو د ټول علماء ورته ګوري مونږ قاعده قیام سجده وغیرہ څوش سلام وګرځیدا څنګه مونږ به صاحب بالکل بالکل یو ما خلاصه ویلا خلاصه یو کتاب دی اول دا چنی چې علم شروع کوي خلاصه وي هغه صاحب یو غلطي وستا په دې منځ کې و څه بچیا ماشومی سینې سره ولګول و زما دې کتاب کې نننه سبق داو چې سره چې ودرېږي نو د خپل منځ کې فاصله به سلور ګوتی وي والقدمين اربعه اصبع في القيام غالبا داسې الفاظ و زمانه نه سبق دی چې و ادرېږي سره نو د خپل منځ کې سلور ګوتې فاصله به پریدي ستا د خپل منځ کې فاصله زیاته و نو دا یو غلطي وکړي دا ماشوم نن ته پوهېږې نو ته به زما غلطي څه ونیسي زما غلطي خو به ته اله نیسي چې ته پوهېږې اوس زه دا جمعې مونځ دی 15 کاله وشو دې جومات کې او زما یقین نه دی که دلته زما مسله نو خلیفه نیول دا چې زه به رستو شم یو سړی به ما پسې چې ولاړ یا به د مټ نه ونیسم مسلې ته به راولم کم ځای نه چې مونځ ما پرېښه ده هغه ځای نه به هغه شروع کی او زه به هلته بار لاړ شم او دس به وکړم که ما دا چلو کو په تاسو کې په صف کې در روان شم تاسو به مونځ کې پاتې شئ یا به څه چلو شو څه چلو شو هلکه مولانا صاحب څه چلو شو څه چلو شو ځکه چې ته خبر نه پته درته نشته چې مانځه کې خلیفه نیول څه ته وایي خیال براغی یا چارا پسې کوم ولر د مخ کې صف کې وګورئ کنه دی کې مې کيوم را مخ کې کو ما خیال چغي به وي چاله جوړ د مولاله ونه شو چر راستو شو کڅ بلاو ځکه چې وړاندې صف کې با او متصل امام پسې به هغه خلق ولاړی چې امام کې سکړچ پیدا شو فورا هغه په مصلی ودري اوس خو پته نه لګي وای په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګورو په خبر درې واړه یو 300 کال مخکې خبره زما عزیزانو مولانا روم
عالم او ډېر لوی عالم درس کولو طالبان ورته ناست دي قیلا قلنا سوال او جوابي یو ځای باندې اعتراض وکي څوک دا جواب دی دا اعتراض دا جواب دی دا اعتراض دا شمس تبریز رحمت الله علیه راغی د مولانا روم شاته غلې غوندې کېناست طالبانو هغه وی چې څوک ملنګ دی او طالبانو په ملنګ چرته نظر سوځي یا زمون نظر په چرته سوځي یو ملنګ راشي جمعات ته کنه شلې دلې جامع یا خوار خستانو تاسو زمون نظر په سوځي چې یا دا مولوی دی چې هغه دا ملنګ راغله دی او غریب دی سو کوله چیر وړي یا ورته روټه خو بس ار یو بزرگ جمیل منځ کو او سدرۃ المنتهى نو ورته خبر راغی او بس جمعات نه وته ورستو بیا که جمعات ورانیږي او کار څه دا د مقتدیانو حال دی د مولا حال دی چې کوټه ته ورشي مولا صاحب وګیا ما معاف کا ما وګیا ما زکه اچھنے اور پسے کوتا کرا ہوا ہے دیکھو گورئی خسڑی بشئی تاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بسوال چوشا چی خپل باور سرسنو نو چانا بے قرض واغستا وغلا بے وار قرض بے واغستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی سائل چی سوالو کی رتکا بنا اگر که یو قجورا یا چرته سوی نکوا د ګډ سنه سبا ولا ورکه سائل درې ده زه سنډا عمره غټه تاسو وایو موږ سنډا عمره غټ خلاص سکه چې په اسور در تراشی په اسور او وی چې د خدای په نامه ستا دغه بدن سره څه کار دی چې د چانو می واغستو دغه خیال بساتي تاسو که په خدای مین وې او شیطان راشیم د خدای نامه در تستا په مخ کې والی د شیطان به مخلصاته کنه دا تاسو خدای پیژندل نه نو مین به پسی اخو مجنونو چې پای سگ بوسی د مجنون خلق گفتا آچی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود مجنون سپیرانی ولد د سپیخ پی لگیا دے سپئی دا چکے لکھ گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود دا د سپیخ پی زکا سپاوما چې کلا کلا بداس پیدل لیلا په کوسو کې ګرځېدلو نو داغې د کوسې خاورې د خپرو پورې لګېدلې دي نو ځکه د سپیخ پیسه پاوما او که د وفادارۍ او د دیانت په میدان کې راشي سپی مونږ نه په کروڑ درجې ښه دی ولې د اصحاب کهفو سپی به ولې جنت ته ځي ځکه چې د مالک وفادارو د مالک غدار نو قرآن کې د اصحاب کهف د سپیم قرآن کې خدای ذکر کړي وکلبهم باسط څنګه ده ذراع د سپی چې د مالک در نه پرې خو نو د سپیم قرآن ذکر کړي ده زما عزیزانو مون د مالک در پرېخه ده او د مالک د دشمن په در کې مونږ شپه ورځ ولاړ یو بزرګ روټای به ولا تیار راتله یو درې ورځې په روټای بند شو چې بند شو د لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال وکړو چې وګایم هغه ولا سلور روټای ورکړي چې روان شو دا يهودي سپه هغه ورپسې شو غپا 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 د یو روټای ورواچولا بیا غپل بل ورواچولا چې خوره بیا غپل بل سلور روټای ورواچول بیا هم سپي غپل ورته ظالم خو مالک دی سلور روټا را کړی و سلور مې درواچولې نو اوس ولې غاپې
اسپی ورته ویل ظالم زنیم ظالم ته چې مالک روټای در کوله نو عبادت ته کولو په خلوت کې ناشته او چې یو درې ورځې د امتحان د پاره در باندې روټای بند شو نوراله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوال يهودي خو د خدای دشمن دی نو روټای د پاره رااله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوال زما عزیزانو مونږ دغه سيزونه د دنیا د پاره مونږ د مالک در نه پکار دا ټول سيزونه به الکیږي چې ته نفس مړ او د حق بینه جذبه ځان کې پیدا کړي حق ته حق وای او باطل ته باطل وای او همیشه د پاره په حق ویلو کې مشکلات هم ډېر راځي سړی تکلیفات هم راځي خو امتحان پیغمبرانو باندې با د حق ویلو نه بعد رنگ رنگ تکلیفات رااله دا به امتحانو خدای به پکې کامیاب مولانا روم شاته شمس تبریز کې ناستو او د لګیا د قیلا قلنا چې درس نو اوسګار شو دا سری ملنګ ته وکړه وې سدي الک زمونږ د تپوس تم خیال کوي ګورای خدای بے نیاز دی زما د په خدای قسمی کب ټول عمر دې په دا تندې دا سکړی کنه چې بیړه دی ولا تباکړي په سجدو لګولو او چې یو انسان نجدت سدي او سبا دی خدای په بو یو سی جهنم ته به روان چې ته یې څه شي چې تاغه ته داسې پتروش تندي د دې دلیل درته وای قران کې راغلی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ صحابي دی په دواړو ستر ګړون دی مجلس تراغه پیغمبر نے سم مسئله تپوس کړ پیغمبر چا سره لګیا دی دعوت د اسلام ور کوي او دیړون دلیدینا نو رسول الله ورته تندې ترش کو چې لک صبر وکړه الله تد عبد الله ابن ام مکتوم تندې ترشول خوخ نشو دا آیات راغی چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى سړی دی ورټلو مخته تی واړولو چې روم درته څه وخت کې راغی پیغمبر له خدا خبره کافی وکړه او د دې ټکی څومره زورو نو دا به رسول الله ته پته و تاو ز په کومه ډله کې یو تاو ز په سپوي خدای ورته وایي چې دته دې تندې ترش کو مخته تی واړولو ولی چې غریب راغی نو مخته تی واړو او هغه سره لګیا باس کې ما په دې خبره پوهیږي په دې یو ټکی کتر اجر شوې یو غریب راغی سدي څه هغه ویږي زه خدای دې خبر دا به خسړې کیږي دا به بزرگ شي کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی سو پوری چې د محمد رسول الله الفت پزړه کې نه مون تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اڑه دی بتخانه دا په منځونو بدر ته څه ملو لوی شی په انسان کې چې خسړې کېږي اخلاق نو انسانیت نشته اخلاقو ارڅشتا اخلاق نو انسانیت نشته نو چې ته انسان نه یاسه دیوال دی ټیټ پاس کیږي کنه ته انسان نه انسان ته چې الله اشرف المخلوقات ویلي دي نو وړه پدې دي چې ته تاکي اخلاق دي کردار دې درکې کریکٹر دې درکې اخلاق نشته به ته انسان نه دغه لرګي کې اوس ربړ واچو دا سټی ټو پاسه کوون بدام
دا لرګی هم والله مونږ نه ښه دی هغه لرګی چې رسول الله به ورته ډډه والا به هم جنت ته دا مونږ نه بیا ښه دی مولانا روم ورته وایي چې څه دي شمس تبریز رحمت الله علیه ورته وایي چې گفت ای غوغا وقیل و قال چیست مولانا صاحب دا ته چې لګیاوې قیله قلنا قیله شور دې جوړ کړی داسې دي مولانا روم ته نوره غصه ورله مولانا فرمود نادان لببن بر مقالات خردمندان مخن مولانا روم ورته یو بدبخته پاگل بی وقوفا خلبن کا بر مقالات خردمندان مخن د نیکانو خلق خبرو پورې تخان دي اذا قیل قلنا دات شد چپ نو خج مولانا روم درس نوزگار شو کتابونه ټپ ک د شمس تبریز داسې کتابونه راواغست او تلاو په غاړه رب تلاو ته ورغور چې ورغه او پیړه دي غر کا شداد سو بده غله داسې ناس اوس مولانا وی چې دا جمعه ته کا پیراګدما جمعه دارالامان دی کنه راګدم دای څه ظلم ډیر سات پس ورته مولانا صاحب خپشوي وی زمون ټول هستی دی او بوته وګرځوله بوته داسې لاس کو کتابونه رويست چې داسې ټپه ورکو دوړې ته و اچولي وبو کیو او ته ته دوړې دا کرامت د شمس تبریز رحمت الله اوس کرامت ستو یو معجزه زمونږ د زمانه ارڅ لتاړ را لتاړ ذاتیاتو کې خطیو ذاتیاتو کې زما ته بدی شي کالوا دی او خړم کافر قوم دی او ککیر دی او خړم کافر قوم دی او کا ګلونه دي چرته پمړی واچول خاصاش مکه معظمه کې او مولا او تقریر به هاذا شرک هاذا شرک ما سره یو پیرو ما ته راځه خدای د خونه ورانه که خود شرک نه بغیر بل ټکه نه کوي راځه چې چرته بل چرته کینی نو مونږ وایو چې هاذا شرک دا ګونه ز هغه مولا نرګنم چې په قبر وای چې دا ګلونه او دا الواغان حرام دي چې غراشي او د پاکستان حکمرانانو ته وای چې تاسو په خپل ارادو کې دروغجن یې شپک کاله وشو ولیم په دې ملک اسلامي نظام نه دی نافذ کړی چې دام ویلې شي په دې خبره پوهیږئ مړی ته خوار څوک حق ویلې شي غریب مړ پروت دی دا حرام دا حرام دا خزي حرام نه وی مولا صاحب بل اورځي چې اندوانو نه دسخطونه اغسته دا حرام وی کنه دا حلال یا رب رنده په بلا ماړه نو پويږي چې د مړې را پاسین را پسل ته په بلا نه اوري او دلته په بلا اوري زما عزیزانو زه دغه ته حق ویل ډوم نه چې په نړۍ ورخ ډېر زرو به ورماتي شي ګلونه دی او الواده او پلانې دا څه خبري اډو ګل په مړی چا ور واچول نو په کافر شو کوای نه چلو مسلمان شو یا الوای په حقړه پرې د زړو خزو سکار خو په کیو شي کنه خیال امراغه نرتوب افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد داده چې د یو حکمران په مخ کې سړی حق خبرو یو حق مونږ والله که د کلی خان ته حق نشو ویل د کلی ملک ته حق نشو ویل کلی کې چې لګ داسې غوړکې غوندي هغه ته والله که حق ویل کنه جی او مړو له حق وایي په مړو حق بالکل ستا حق دی دا ټول خوشي کارونه دي ګلونه مولینه سیره جنډیانې منډیانې دا خوشي کارونه دي او دا ټکه بالا کې چې ولا غم کولې کاغه نشي کولای نو په آرام کې نه دا ګران کار دی نو خسړې به ال جوړي خسړې به ال جوړي مولانا روم چې د شمس تبریز دا کرتوتو کتو نو
شو بیا داسې ورته متوجه شو. شمس تبریز پاسېده او څادر یې په اوږه واچولو. مولانا روم رستو لمنې نه راونیول. ده ورته داسې وکتل چې ویې کته نو ایو بزرگ وی چې بے رنگیانو بے ڈھنگیانو بے رنگیانو بے ڈھنگیانو ہک نال نظر دے رنگ جانا. دا اولیاء دا سے نظر وی چې وی کته ورته د مولانا روم په دې سینه کې اور بل دته روان شو. غرستو رانونیو چې چرا تم لاستی کار خود را بکنے ترا برما چکار زا قیل قلنا کوا. مولانا روم واللہ کدے اس پریدم دینا آمخ کے دے اور پسے ہاں بار سارا توت یو جنگڑا کے ناس. مولانا روم تا وہی جتا ملائے لوے علم زو خود فقیر ملنگ سوک میں پکان اولی سوک سکی ماسا وی چسو ہے خیر دے وی والدہ پیسے ورشے و شراب و بوتل روڑا. مولانا روم بازار تراغه او شراب بوتل اغسته ده په لاس کې نیولې ده په بازار کې روان. نفس بداسي مړکی یا خلق در پسې کنه او بیړا غرکش او مولا شراب او بیا د بازار د شاخه تاخه زامن چی او یو ته چغه کې تو سوای چې د بازار کې زروان بجلیګر مولا روان دی او په لاس کې د شراب بوتل نیولې. تاسو بچال جوړ یا دلته په محراب مې د شراب بوتل کې دې تاسو بچو چې والله کدي جمعات کې یو پاتې هلکه څه چې بارو دی او بیړا غرکش منځونم تباش سچلو شراب بوتل داسې بوای کنه. نفس پدې مړکی. مولانا روم خلق پکانو په لټو چغه کنزل ده بس خپل تار کې مسته او ټولو بیمارو ته شاشوا بوتل الته یو سباله ورته چې ورشه ماته یو خزر راوړ خزر د لاس منی ولې روانه کړ چې نفس پېمال یا خو مولانا صاحب خلق پلار دې روان دي او خلق ورته دولاسی سلامونه او یو مغه خلکو په کانو وشته خو نفس مر شو کنه خبره کوي او چې زه پلار روانه و په خیر دي په خیر او سو کټ نه پاسه او سوک څه چل کا او سوک څه چل کا په دې نفس نور غټي نور چتی او زه په لار روانه مې خلکو په کانو وشتو کنځل راتو کې بدره دې راتو او ما وی چې خیر په دې نفس مرش چې نفس مرش. شمس تبریز ورته وی چې وخت ډیر تیر شو زبل خوازم. مولانا روم زبط سکم په دې سینې ورته لاس راخ کو وزا تب مولا د روم الله به د خدمت تا نه والی چې تر قیامت پورې بستا ثانی نه نراغو مسنوی لیکل شروع بس مرشو نفس مرشو اور مسنوی بشنواز نیچو حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند سینہ خواہم شرحا از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. بیا څه وایي وای شاد باش ای عشق خوش سودای ما